ملګرو سلامونه کوم. ملب خان شیرپو یم، کیمرامین ناصر یاسر خان دی. طبیعت مې لږ ناسازه دی خو دا غټې وریجې ستاسو ډېرې زیاتې خوښي. نو نن مې تاسو د غټو وریجو مرکز ته راوستی. ګرانو کتونکو تاسو وینئ که نه، دې ته وایي کورنۍ چاولې. کورنۍ چاولې مطلب دا چې د رزړو چاولې. نو د رزړو دا برانډ چې کوم دی نن په ټوله دنیا کې مشهور دی. کوم ځای ته چې زه راغلی یم اتفاقي خبره ده، نه چا راوستی یم او نه راته چا ویلي دي. خو دې ځای ته چې زه راغلی یم نو دلته نه دروازې تر 140 پورې دیګونه چې کوم دی نو دا د پښتونخوا ګوټ ګوټ ته ځي. او بیا په رزړو کې چې کوم ځای کې د دوی مین دوکان دی نو هلته تر 1200 پورې 1500 پورې دیګونه دا دروازې خرڅېږي. نو سوچ وکړئ چې غټې وریجې څومره مهمې دي. دا بوجۍ روړي او دا بوجۍ دلته کېچي او هلته دیګمار صاحب دی او دیګمار صاحب یې پخوي. کاریګر چې کوم دی نو د دې یو ډېر د بل ځای نه کاریګر راغلی. ګرانو کتونکو دا پخېږي په دړو، دا نه په ګیس پخېږي او نه په بجلی په هیټر پخېږي. د دړو وریجې پخېدل چې کوم دی دا موږ په دې کلیوالو سیمو کې، زموږ چې کوم کلیوال سیمې دي نو هلته کې موږ په دړو باندې وریجې پخوو. نو هغه د دړو وریجو ته چې کوم دی نو چې وریځ وي، باران وي، امچوره وي، نارنج وي او د غټو وریجو مجمه وي او بیا خوړل وي، هغې یو بېله ذایقه وي. دا د دې مسالې دي. دا تا ته وګوره چې لا ماسته پې واچوو خو 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 د ماستو خو بیا څه بېله دغه ده. نو ډېر خلک پې ماسته، امچوره، نارنج او بیا چې لا د اچار وړوکې ډبې وي که نه او په مجمه کې پرتې مالې هغه د وریجې راکړې وي خو زه خپل ځاني نشم خوړی، دا پته نه لګي خو په بل یې خورمه. نو چې زما څومره مسافر دي که نه نو زه په هغوی باندې دا خورمه. دا وګوره دا دې خو دې ځای کې چې کوم دی نو دا وګوره دا ګوره په دې بالټي کې دا د ځان له دا چې کوم دی د ځان له سیټ ته کړي دي. نو ما ورته یې مالم یو بالټي ډکه چې یو یې سمه. نو دا تاسو ته زه نن ښیم. هلته کې د دوکان چې کوم دی نو هغه هم درته ښودلی کېږي. دا دې خوا راشئ جي، دا بل دیګ دی غوښه. مشره څومره غوښه په یو دیګ کې تاسو اچوئ؟ په یو دیګ کې 17 کیلو. او وریجې پکې څومره وي؟ 17 وریجې. نو 17 کیلو وریجې شوې، 17 کیلو دغه شوې. نو چې دا ګوته پکې وې که نه داسې نو داسې راتاویږي. نو اوس خپل ځاني بس دې ټیم کې خوړی نه شم ګین. دا ذایقه مې تاسو سره چې کوله. دا بل دیګ چې کوم دی نو دا باندې دی. دلته کې چې زه دې کوم ځای کې یم نو دوی د دې وریجو بنیاد یې ښودلی دی. په بازارونو کې چې کله وریجې خرڅېږي نو په سوونو خلکه دې وخت کې دوی سره په روزګار دي. په سوونو خلکه دا تاسو وینئ دا خشاکونه هم راځي او دې خشاکونو سره چهرې پوستاس چې کوم دی نو باقاعده چې کوم دی نو دا چاولې دي، دا دغه کې بند دي، جنریټر لګېدلی دی. دا وګورئ جي او دا ټول سیسټم دی. دلته کې د غوښې لپاره چې کوم دی نو باقاعده هغه ځای کې دغه لګېدلی دی او غوښه چې کومه ده نو ټکئ. نو یقینا نننی پروګرام بس تاسو زما خوښ شوي وي چې نن ما هلته کې راغلی. زما پلیټ څه شو دغه د وریجو والا راته لږ راواله خیر دی که نه چې دا ملګري را سره وخوري ما سره دغه خبرې بس ډېر وخت کې مه کوه که نه نو سې راباندې بیا سره لاسن کندی که نه. نو ګوره اورې زاړه یادونه به نه را تازه کړې ښه زاړه اورې ښه دې له میخې خپلې لالی. ګرانو کتونکو دا چې لږې یخې شي که نه او دا چې داسې خورې که نه دې ته وګوره دا غوښه نه ده دا یاره مړه نو بس چې به دا غوری ته پرته وي او دا خورې نو نن خو ژوندي ومه که نه نو رمضان کې به زه دا غټې وریجې تقسیمومه. نو بیا عارف استاد ته یم چې ماله ته م یو دیګ رالیږه. نو نن سبا چې کوم دی نو هغه هم راله یو دیګ رالیږي په دې خلکو کې. خلکو به ما ته ویل خانه ته خلکو له چټاکې وریجې ورکوې. ته راشه دې وریجو قیمت نه لږ ځان خبر کا. نو چې ما چټاکې ورکو نو ته پو ورکه او چې ما پو ورکو نو ته کیلو ورکه او چې ما کیلو ورکو نو ته دړی ورکه. نو دې کې د خیر ښېګړې کار کې به عزت کې دې کې به څوک رامنې کې نه خو څوک چاله یو کاشوغ هم ورکوي که نه او دا کاشوغه وي. دا ته څه پته ده چې دا وخورې د کوره پورې ځې نو د خولې نه به دې خوند نه ځي. دا هلته کاریګران چې کوم دي که نه دوی اکثر چې کوم دی نو په خپله ورته غړه هغه شانتي نه کېږي. خو دا اوس وایي ویړه مې ورته وشه نو ما یې خورې نو
دا 18 کیلو چې کوم ده نو غوښه ده او 18 کیلو وریجې دي نو چې څونه وریجې دي نو هغه همره غوښه ده اورې خو بیا پکې د عارف استاد لګیات په دې ساته چې تاسو به پکې اوریجنل ځای ته پکې رارسئ زه درته ملګرو یو خبر وکړم نه مې په صدریاب کې په کبانو پیسې ورکړي دي او نه مې په رزړو کې په وریجو تر اوسه پیسې ورکړي خو د دوی ړه ښي خو بدي په ما به یې خوري خو دا نن زه په تاسو هم خورم دا دې لپاره نه راځه چې راغلی وم نو زه نن خیبر له یو ریپورټ جوړوم ما ته اسایمنټ راکړی شوی دی نو ما چې خپل سوشل میډیا ملګري خو زما ډېر زیات دي هغوی وایي په موږ وریجې وخوره نو خورئ را سره داسې مزه ترې واخلې داسې مزه چې یاد وساته یاده اورې زه دا لږې لږې په کاشوغې په دې رالم که نه چې یو دي ډېرې زیاتې ګرمې هلته په اور پخ شوي دي که نه او بیا په دړو پخ شوي دي او ما د سعودي عرب نه ځان سره ټوخې وروړی دی نو چې دې باندې زه یا اچار واچوم یا چوره واچوم یا نارنج واچوم نه بیا زیاتېږي ګینې هغې سره خو بیا بېله مزه یې وي که نه دا به داسې لږې لږې راکنې نو چې لږې لږې راکنې که نه نو بیا به راځي ده هغه خو لږې اوبه رالې ښه توله ورته ناسته چې زه یې وخورم خو رانه بیا ښه ور وخورې هغې دا وګوره هغې نو وګوره او بل دا کاریګر چې کوم دی که نه دا مونږ کتلی دی دا مونږ ډېر د لرې نه دا کاریګر راوستی دا ته څه پته ده د دې کاریګر تنخواه چې مې ورته وویل نو دلته ډېسي دونه تنخواه نشته خو به هر حال نو بس به یې کم نه که دا نورې پیک که نو ګرانو کتونکو هغه څو خبرې مې سره کولې رزړ وریجې دا نن ټوله دنیا کې په ټوله نړۍ کې دا یو ځانګړی حیثیت لري خو موږ ورته د رزړو نه وي موږ ورته 400 وریجې وو دې موږ د 400 یو برانډ دی یو سوغات دی په ټوله دنیا کې د ویله کوي چې هلته ځینو وریجې به راباندې خورئ نو دلته کې مسله دا ده چې موږ له میلمه راځي نو یا به پرې د رزړو مټۍ خوري دا رزړوال چې کوم دي نو دوی موږ دونه تاواني کوي که نه یا به پرې د دې ځای وله قدر اخلي او یا د غټو وریجو مجمه خو به پرې ضرور خوري نو دوی موږ سره دومره ناجایزه کړې ده چې موږ له کله میلمه راځي نو دا 3 څیزونه چې د پې نه خوړلې نو یې موږ 400 ته نیوتلو چې دا وریجې پرې وخورئ که نه نو چې اسلام آباد او کراچۍ پورې ځي نو خولې کې خواخوند دي دې پسې بیا به نه چیز کي نه به ورپسې پیپسي او دغه کولډ ډرنک چې کوم دی نو دغه بیا مزه کوي بس دا وریجې دي او بس دا ښکلې ښکلې ډرقي دي او ذایقه ده نو دا دلته کې جي ګورئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 14 دیګه دی وخت کې دا په یو ټیم پخیږي زه دا نه یم چې 14 دیګه پخ شوي دي 14 دیګه په یو ټیم پخیږي دا د بانګونو نه دا سلسله شروع شي پښمني مال نه بیا ګاډي راځي نو بعض ځینو کې چې کم دی نو دا نوم استعمالي ښه یو سړی کور کې دغه کي خو د دې ځای وریجې چې کم دی دا نه ده چې په دې سړکونو باندې وي نو په هغې کې هم چې کم دی نو زیاتره ځینو کې هم د دوی وریجې وي فرق پکې وي نو دا هغه اوریجنل پخیږي نو ګرانو کتونکو دغه څو خبرې مې شریکولې ډېره مننه خوشحاله